اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. مسجد نبوي کې ناس مخامخ ګنبد خضرا دی، لاندې حجره مبارکه ده، روضه شریفه ده. د بعضې خلکو عادت دا دی چې څوک عمرې له راځي یا حج له راځي نو هغه ته وایي چې یاره زما سلام نبي علیه السلام ته ورسوه. دا یاد وساتئ، دا بدعت دی، چېرته صحابو دا نه دي کړي. حدیث د ابوداود کې راځي ان لله ملائکة سیاحین یبلغون من امتی السلام. د الله تعالی خاص ملائک دي چې هغه چکرې لګوي او زما امت نه ماته سلام را پیش کوي او را رسوي. حدیث کې راځي د جمعې په شپه او په ورځ ما باندې ډېر درود وایي، فإن صلاتکم تبلغني، ستاسو درود ما ته رارسي. نو د دغې ضرورت هم نشته. هر ځای نه چې تا درود وي الله تعالی نبي علیه السلام ته وررسوي. نو داسې ویل چې یاره زما سلام په نبي علیه السلام ووایه، دا بدعت دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې به کله مدینې ته رالو وخه به یې چوک نو دقه باب السلام دی، دا شنه مناره چې پیدا وښیه دا ته به په کېنولو بیا به دغې دروازې نه داخل شو او د هغې نه پس به بیا سلام اچو په نبي علیه السلام. دلته په صیغې د خطاب سره هم ویلی شي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین.